أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سورة فاتحة و آيات نبي او یو رکوع ده. لومبني درې آیاتونو کې د الله حمد و ثنا ده او اخیری درې آیاتونو کې د انسان د طرف نه د دعا او د درخواست مضمون دی او دا درخواست چل الله پاک په خپل مهربانۍ باندې انسان ته ښوولی دی. منځ کې یو آیات مشترک دی. څه حصه د حمد و ثنا ده او څه حصه د دعا ده. ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ تعالی فرمائی منذ زما او زما د بنده تر منځه په دوو حصو کې تقسیم شوی دی. نیم زما لپاره او نیم زما د بنده لپاره دی. مونږ نه مراد سورة فاتحه ده او زما بنده چې څه غواړي هغه ورته ورکړی شي. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله بنده ووایي چې الحمدلله رب العالمین نو الله پاک فرمایي چې زما بنده زما حمد ووایي. او چې کله بنده وایي چې الرحمن الرحیم نو الله پاک فرمایي زما بنده زما تعریف او ثنا بیان کړه. چې کله بنده وایي مالک یوم الدین نو الله پاک فرمایي زما بنده زما بزرګي بیان کړه. چې بنده وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین نو الله پاک فرمایي دا آیات زما او زما د بنده ترمنځ مشترک دی. ځکه په دې کې یو اړخ د الله پاک حمد و ثنا ده او دویم اړخ د بنده دعا او درخواست. دې سره دا هم الله پاک وفرمایي چې زما بنده ته به هغه څیز میلاویږي چې کوم یې غوښتی دی. بیا چې کله بنده وي اهدنا الصراط المستقیم تر اخره پورې الله فرمایي دا ټول زما د بنده دپاره دي او ته ته به هغه څه میلاویږي چې دوی یې غواړي. الحمد لله د دې معنا دا ده چې ټول تعریفونه الله لره دي. په دې دنیا کې کم ځای کې چې د کم څیز تعریف کېږي ښه صفتونه بیانېږي حقیقت کې دغه تعریفونه د الله دي. زرګونه لکونه دلکش نظارې دي
دلکش زړه راښکونکی هر وخت یې ځان ته راکاږي او دغه دلکش نظارې انسان په دې مجبوروي چې انسان دې د دې تعریف وکړي صفتونه دې بیان کړي نو د دې بې شمېره څیزونو تعریفونه کېږي او موږ وایو الحمدلله ټول تعریفونه الله لره دي نو دې مخلوق له خو هم تعریفونه کېږي نو کله فکر وکړي شي حقیقت کې د دې ټول مخلوق چې څومره تعریفونه کېږي دا د الله تعریفونه دي مثال په طور باندې یو ښکلی بلډینګ دی یو مکان دی نو دا مکان په خپله خو جوړ شوی نه دی د دې څوک ماهرینو هغوی نقشې جوړې کړلې او بیا په هغه نقشه باندې کار وکړو اوس دغه ماهرین چې موجود وي او یو ناشنا سړی راشي او د دغه مکان د دغه بلډینګ هغه حسن وویني او بیا تعریفونه شروع کړي چې دا ډېر ښکلی مکان دی او ډېر ښکلی بلډینګ دی هغه جوړونکي چې ناست وي نه په زړه کې خوشحالېږي دا ترکاڼ ښکلی فرنیچر جوړ شي او دا ترکاڼ موجود وي او دغه وخت کې یو سړی هغه فرنیچر ته ګوري ډېر ښکلی ورته ښکاره شو نو د هغې فرنیچر صفتونه شروع کړي چې دا ډېره اعلی ده نو دا د دې فرنیچر تعریف نه دی دا د دې جوړونکي تعریف دی د دې مکان تعریف نه دی د هغې د جوړونکي تعریف دی نو په دې ټوله دنیا کې چې کم څیزونه د تعریف قابل دي دغه تعریف حقیقت کې د الله دی د دې کاریګرو په ذهن کې دا نقشه چا اچولې ده دا الله نو دا ټول تعریفونه دا د خالق د الله دی الله د دې ټولو خالق دی نو دا ټول تعریفونه د الله دي نو چې تمام تعریفونه د دې لایق الله دی د حمد و ثنا لایق الله دی نو د عبادت لایق هم دغه ذات دی بل څوک نه نو دې نه معلومیږي چې الحمدلله اگر چې د حمد و ثنا دپاره راوړی شوي دی خو ضمناً په دې کې معجزانه انداز کې د مخلوق پرستی بنیاد او جرړه ایستی شي په دې کې د توحید تعلیم ورکېږي الحمدلله ټول حمد و ثنا الله لره دی دین پس رب العالمین یہ رمبنے جملے نفس دا اللہ رمبنے صفت رب العالمین لفظ دا رب تربیت اور پرورش کولو والا تربیت کولو والا پالنے والا اور دا تربیت ستوئی د یو څیز د تمامو مصلحتونو رعایت او لحاظ ساتلو سره سره درجه په درجه حد کمال ته رسولو والا ذات رب دی د یو مخلوق د تمامو مصلحتونو لحاظ ساتلی شي درجه په درجه وړاندې کېږي او حد کمال ته رسولی شي دا رسول څوک کوي دغه ذات رب الله نو رب لفظ بغیر د اضافت نه چې راشي نو د الله نه غیر په بل چا اطلاق جایز نه دی ځکه مخلوق په خپله تربیت ته محتاج دی نو د بل چا به څه تربیت وکړي اوس د دې لفظ د ربو
دې سره که بل لفظ یو ځای شي لکه رب المال رب الدار نو د الله نه غیر په بل چا اطلاق بیا روا دی رب المال د مال مالک رب الدار د کور مالک او العالمین د عالم جمع ده نو د الله د ذات نه غیر چې څومره څیزونه دي دې ټولو ته عالم وایي هر شی چې وي خو چې د الله نه غیر دی بس دا ټول عالم دی او عالم ته عالم ځکه وایي چې دا یو علامه ده په وجود د خالق باندې عالم علامه ده یو نشانی ده پس په وجود د خالق الله موجود دی نو دا عالمین جمع لفظ دی ده کې راغلی دی وی د دې انواع او اقسام ډېر زیات دي نو ځکه جمع راوړی دی کنی رب العالم باندې انکار به شوی او رب العالمین ځکه وی چې د عالم قسمونه ډېر زیات دي نو رب العالمین دا مطلب شو چې د کائنات کې د دې مخلوقاتو څومره قسمونه دي د هغې ټولو قسمونو مخلوقاتو تربیت او پرورش کولو والا ذات الله من ته چې په نظر دا څومره څیزونه راځي دا نور سپومې ستوري باد و باران او په دې ځمکه لکونه قسمه مخلوقات ښکاري دا ټول یو عالم دی دا ټول یو عالم او داسې په زرګونو په لکونو نور عالمونه هم شته موږ نه دي لیدلې خو نور هم عالمونه شته یو نه ختمېدونکې سلسله ده ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دی فرمای وی څلوېښت زره عالمونه داسې نور هم شته دا دنیا د مشرق نه تر مغربه دا یو عالم او د دې نه علاوه څلوېښت زره عالمونه وی نور هم شته او بعض عالمان وی اتیا زر عالمونه نور دي په دې ځمکه باندې څه اندازې پورې هوا ده د هوا نه بره بیا خلا ده خالي دی دلته هوا هم نشته انساني مزاج هوا سره مناسب دی چې کوم ځای کې هوا وي انسان به پکې اوسېږي او چې هوا نه وي نو هلته انسان نشي اوسېدی نو اوس که څوک دا شوبه کوي چې په خلا کې د انساني مزاج مناسب هوا نشته نو هغه ځای کې انسان یا بل حیوان څنګه به جمدې پاتې شي امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه جواب کوي وی دا ضروری نه ده چې د دې عالم نه بهر خلا کې چې نور عالمونه اوسېږي د هغوی مزاج چې هم زمونږ د دې عالم په شانتې وي یعنې هغوی د په هوا کې وخت تېروي نور مخلوق د هغوی مزاج به د هوا نه مخالف وي مزاجونه او طبیعتونه به یې بدلي خطه کې ته وخت تېرولی شي نه چې یو انسان څوک راولي او د سیند په غاړه دی خټه کې څملوي د پاسه پې خټې واچي او پټې کړي او 3 میاشتې پسې وګورې د جمدې وایي خټه کې ډوب نه مړ به شي دته مزاج داسې نه دی خو دا چندخه
په نومبر دسمبر او جنوري کې چا لیدلې ده دې درې میاشتې کې چندخه چېرته په نظر نه راځي دا چېرته تللی ده وایي دا چندخه د دې سیند او د ولو د لښتو په غاړه چې کوم نښه ده نو په دغه ځای کې په دې خټو کې دننه دا چندخې پټې پرتې دي که چېرته زمیندار لښتي پاکوي او چاري اړمه کړي نو چندخه پرې ودانګي اوس په دې خټو کې دننه دا چندخه چې پرته ده د دې په دې سرمن کې الله مشین لګولی دی یو مشین یې دا لګولی دی چې د دې ځمکې د دې خاورې او د دې اوبو د یخوالي نه د دې په سرمن کې مشین لګېدلی دی هغه ته اوبه اخلي او هغه ته خوراک اخلي د چندخې بدن ته یې رسوي چندخه روغه پرته ده په دې سرمن کې دویم مشین لګولی دی چې د دې یخوالي نه هغه هوا جوړوي او د دې چندخې پړپوس ته یې رسوي ساه پې اخلي نو درې میاشتې دا په خټو کې پټه پرته ده د دې خټې او د لوندوالي نه خوراک هم اخلي سام اخلي دا څوک ورکوي دا مزاج ولا الله پیدا کړی دی انسان خو دغه ځای کې اوسېدی نه شي نو د دې هوا نه بهر په خلا کې یا د خلا نه برابره چې کوم مخلوق الله پیدا کړی دی الله ولا مزاج داسې پیدا کړي چې هغه ځای کې به ډېر خوشحالي نو دا دې څوک نه وایي چې په هغه ځای کې هوا نشته نو فخرالدین رازي رحمت الله علیه تقریبا څه د پاسه 800 کاله مخکې دا خبرې کړي دي چې هغه وخت کې دا جدید آلات نو فخرالدین رازي رحمت الله علیه فلسفي دا منطقونه او فلسفې وغیره په دې علم کې ډېر لوی مهارت یې لرو او تصوف طرف ته لا نور راغلی په دغه زمانه کې یو بزرګو نجم الدین بابا یو لوی ولی الله نو فخرالدین بابا رازي اراده وکړه چې زه ورځم او د ده سره ملاقات کوم او په دې تصوف کې څه حصه اخلم د نوم نه د یو بل خبر و خو یو بل ته مخامخ شوي نه نو فخرالدین رازي د نجم الدین بابا جماعت ته راغی او داسې ځان یې ملنګ غوندې کړی دی نښه یې ورته ځان ناشنا ملنګ دی او نجم الدین بابا له ډېر مریدان زیو راغی دغه وخت کې چا څه سوالونه راولېږل نجم الدین بابا له وی د دې سوالونو جواب راله راکړه نجم الدین بابا هغه سوالونه وکتل نو وی دا سوالونه ډېر پیچیده دي او د دې ماهر زما په ذهن کې فخرالدین رازي دی یو خادم ته وویل یو شیخ ته چې ته دا کاغذ واله او فخرالدین رازي له یو څه ورته چې د دې جوابونه وکړه بس فخرالدین رازي خو په جومات کې خړ پړ اوړي راوړي ځان نه ښیي نوم یې خپل واورېد چې ما پسې خو سړی روان شو ناګهانه جومات ته ووته او خادم له ورغی شیخ له وی بابا جی خو تا لیږي تا سره دې کاغذ کې څه دي وی دا فخرالدین رازي له دا خط وړم او ته ته ما له راشي زه وګورم زمړه وی ملنګه ته په څه پوهېږې دا ډېر پیچیده سوالونه دي او فخرالدین رازي به پرې پوهېږي هغه له وړم وی ته ما ته وښیه څه پوهېږم خو پوهېږم او که نه پوهېږم نو ته خو هسې فخرالدین له روانې خادم کاغذ ورکړ فخرالدین رازي وکتل او داسې ورته وایي چې د دې لومبني سوال دا جواب دی او که تا نهري ګورې که په پنسل یې درته کچه لیکمه نو داسې کچه کچه په پنسل یې د یو سوال جواب د ټولو ویې ته ورشه باباجي ته وښیه که خوښ یې شو ښه ده که نیزه بیا فخرالدین له لاړ شه خادم زر واپس شو نجم الدین بابا ته یې ویې ته دا جوابونه وګوره هغه چې جوابونه وکتل وی دا خو بغیر د فخرالدین نه بل څوک نه کوي چا ته کوي وی دې جومات کې یو ملنګ دی ډېری والا ملنګ یې راوځي یا لکه فخرالدین دا ځان دې ولې پټ کړی دی ته خو فخرالدین یې څه عذر معذرت یې وکړ او د هغې نه پس بیا یې بیعت وکړ وی صاحبه دې نه راغلی یم چې
تا سره د تصوف کومه حصه ده نو ماله پکې برخه را هغه ورته وی اول دا فلسفه او دا منطقونه دا درنه درکومه نو بیا به بیعت کې توجه یې ورته وکړه چې توجه وشوه دومره بوج په هغه راغی لکه د پاسه چې په غرب کېښودی شو وی چغې کړه چې په ما خو ډېر بوج راغی وی لږ صبر وکړه دا منطقونه دا فلسفې ده نو وی حضرت دا خو مې په ډېره خوارۍ زده کړي دا مو بس وی نه چې دا د نو باسم نو بیا به ښه شي هغې نه پسې ورته بیا بیعت وکړو او د ولایت او د بزرګۍ یو حصه وله الله ورکړه فخرالدین راضي خپلې علاقې ته تللی زنکدن غوندې حالت چې کله راشي سختي راشي نو دا شیطان دغه وخت کې را منډه کړي دی خپل چالاکي شروع کړي سړی په آخر کې خطا کوي فخرالدین راضي سره شیطان خبرې اترې شروع کړي خدایان شوري دلایل یې شروع شو او شیطان چې دی نو یو دلیل به رد کو دی کې دا نقصان دی او دی کې دا نقصان دی قریبه وه چې فخرالدین راضي خطا شي وی دغه وخت کې الله پاک نجم الدین بابا ته په کشف وښول چې مرید یې درله راګیر کړی وی دې ځای نه ته اواز وکړو چې فخرالدینه د ابلیس ته ووایه چې زه بې دلیله خدای یو منم وی دا اواز هغه ته الله ورسو چې اواز ورسېد هغه وی شیطان ته وی چې الله یو منم او بې دلیله یو منم وی شیطان چې های د بې دلیله به څه دلیل د الله په رحم باندې بچ کېدل کېږي شیطان فخرالدین راضي خطا کو خو الله ته بچ کو وی په دلیلونو کار نه کېږي وی گرب استدلال کاری دین بودی فخر راضي رازدار دین بودی که په دلیلونو د دین باندې کار کېدلی نو فخرالدین راضي به د دین رازدارو خو د الله په رحم باندې بچ شو نو دا خبرې پخوانه 800 کاله مخکې فخرالدین راضي وایي چې داسې عالمونه شته دی چې زما او ستا په نظر کې نه راځي اوس وخت کې جدید آلات پیدا شو او فلکونه میله د دې ځمکې نه ډېر لرې انسان لاړ شي او هغه ځای کې چې ګوري نو بیا هم اسمان دومره لرې ښکاري لکه د ځمکې نه چې موږ ته لرې ښکاري موږ وایو چې بس یو څو ګزه بره لاړ شي نو اسمان به نږدې وي لاس به هم ورپورې ولګېږي خو لکونه میله لرې چې په راکتونو کې بره وخېږي هغه ځای کې بیا ګورې نو بیا هم اسمان دومره لرې وي نو د خلا مقدار نه دی معلوم چې دا څومره زیاته ده او په دې کې څومره مخلوقات دي الله ته علم دی هغه ذات ته علم دی چې چا پیدا کړي دي او د دې تمامو مخلوقاتو پرورش کول دا څوک کوي رب العالمین یې کوي نو رب العالمین ته چې وایې الحمدلله نو دا تا یو دعوه وکړله چې ټول حمد و ثنا الله لري نو دې دپاره دلیل پکار دی وی دلیل یې دا دی چې دغه الله رب العالمین دی د دې تمام کائنات پرورش کوي تربیت کوي ذمہ دار یې دی نو ځکه د حمد و ثنا لایق دی د عبادت لایق دی الرحمن الرحیم د دې الله نور صفتونه داري چې رحمان او رحیم دی او دا دواړه صیغې د مبالغې دي په دې کې د الله پاک د رحمت هغه فراخیت او ډیروالي طرف ته اشاره ده چې الله ډیر ډیر زیات رحم والا دی او دا تمام کائنات او مخلوقات د دې پرورش کول د دې تربیت کول ازروی رحم و کرم ذمہواری په خپله په ځان اچولې ده کني په الله څوک ذمہواري نشي اچولی الله د چا نه مجبور نه دی نو دا ټول کارونه دا د الله د رحم تقاضا ده مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی روز جزا روز قیامت مالک یوم الدین دین مانا جزا نو مالک یوم الدین مالک در ورځې د جزا مالک در ورځې د بدلې دی پس باندې به مالک وي ملکیت پس
نو ذکر یې نه دی کړی. نو ذکر نه کولو کې اشاره عموم ته ده چې د هر یو څیز مالک الله. بل څوک مالک نه دی. او په دنیا کې بنده ته د مالک نسبت کېږي نو حقیقت کې مالک الله دی او په دنیا کې مجازن د انسان ته نسبت کېږي چې دی مالک دی. پخواني بزرګان مشران دې چې به کتاب واغشته نو په کتاب د پاسه به چې لیکل کول وی به در حقیقت مالک هر شی خداست، این امانت چند روز نزد ماست. پخوا فارسی ډېره وه، د فارسی رواج و، یو بل ته که چا خط لیکه نو فارسی کې دی لیکه، لکه اوس چې تاسو اردو یا انګریزي ډېره لیکئ. نو در حقیقت مالک هر شی خداست. حقیقت کې د هر یو شي مالک الله. او په دنیا کې که چاته نسبت کېږي دا کور د فلاني دی نو دا خو مجازن د فلاني دی، حقیقتا د الله. مال د فلاني دی نو حقیقتا د الله، مجازن د فلاني دی. مالک یوم الدین، مالک د ورځې د جزا دی. نو دنیا دارالعمل دی، دا د ډیوټۍ یو ځای دی او د تنخوا وصولولو ځای نه دی. دې دنیا کې به ډیوټي کې تنخوا به دلته نه غواړئ. لکه په دنیا کې څوک په عیش او په عشرت کې ویني، په مال او په دولت کې ویني، نو دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا بنده د الله په در مقبول دی، دی د الله ډېر خوښ دی. یا یو انسان په تکلیف کې ویني، د دې دا مطلب نه دی چې دا د خدای ناخوښه دی. مثال په طور باندې یو سړی په دنیا کې په یو ډیوټۍ مقرر دی او سخته ګرمي هم کېږي په اوړي کې او په ژمي کې ګړګوز هم کوي او دی خپله ډیوټي کوي. یو عقلمن هم دته مصیبت زده نه وایي او که هر یو خیرخوا دله راشي او دته وایي چې دا کار پیدا دا خو ډېر سخت دی، نو دی به خیرخوا ونه ګڼي، دشمن به وګڼي. په خوارو دارو مې ځان لا نوکري کتلی دی نه مې وباسي. دې تکلیف کې ولې خوشحاله دی او دې خیرخوا نه ولې خفه کېږي چې د کاره مې مه وباسه؟ میاشت پس د تنخوا په تمه دی، نو په دې دنیا کې دی دا سختي او تکلیفونه برداشت کوي، میاشت پس به تنخوا ورکوي. نو دغه وجه ده چې په دنیا کې پیغمبرانو د پیغمبرانو نه وروسته اولیاء کرام درجه په درجه په ډېرو سختو تکلیفونو کې مبتلا وي خو ډېر مطمئن وي، په آخرت کې د تنخوا او د اجر او د ثواب په تمه وي. نو د دنیا عیش او عشرت د حق او د صداقت علامه نه ده. د دنیا غمونه مصیبتونه د خدای د ناخوښتیا علامه نه ده. مالک یوم الدین، مالک د ورځې د جزا دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تعالی را عبادت کو، و ایاک نستعین او خاص تانا امداد غواړو. یو طرف ته حمد و ثنا او بل طرف ته د دعا درخواست. نعبدو من عبادت کو، عبادت د چا د انتهایی تعظیم او محبت په وجه د هغه په مخ کې انتهایی عاجزي کول او فرمان برداری کول دې ته عبادت وایي. د چا د انتهایی تعظیم او د محبت د وجې د هغه په مخ کې انتهایی عاجزي کول او فرمان برداری ښکاره کول عبادت دی. نعبدک من تعالی عبادت کو، نعبدک نو دې کې نعبدک
تعالی عبادت کو نو دا کا دا تیرا مخ کی کړه نعبدو دې تیرستو کو بیا یوازې کا نه جوړېد نو ایاکا نو دا مخ کی کول رستو کول په دې کې تخصیص ته اشاره کیږي چې ګورې د بل چا نه خاص اوم ستا عبادت کو ستا نه غیر د بل چا عبادت نه کوي بلکې هر څوک وي خو ستا نه غیر د بل چا عبادت نه کوو عبادت به د الله کوو وإياك نستعين دې دې کې دقه مخکې والې رستو والې خاص اوم ستا نه به امداد غواړو د بل چا نه امداد نه غواړو انسان باندې درې حالات راځي یو ماضي یو حال یو مستقبل ماضی تیرا شوی زمانہ حال موجودہ زمانہ مستقبل راتلن کی زمانہ الحمد لله رب العالمين او الرحمن الرحيم دیکھ انسان له تنبیه ورکیږي چې دې په ماضي کې او په حال کې صرف الله ته محتاج په ماضي کې دې نشو دا انسان پیدا نو نشو نو دا تمام کائنات نہ بہترین شکل صورت کے اللہ پیدا کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا انسان نو پیدائش نمک کی نش بچے پیدا کوئے نو ډیر ښکلی شکل کې پیدا کر دا تمام مخلوق نه ښکلی شکل یې ولا ورکړ دغه ځای کې ته چاته محتاج وي پیدائش نه مخکې الله ته محتاج وي که الله د بیزوګي په شکل پیدا کړی وي نو تاسو کولی شو مور پلار دې کولی شو انسان خدای انسان پیدا کړلی فی احسن تقویم پیدا کړلی ټول کائنات د تپسخېږي چې دا څومره ښکلی مخلوق دی که الله بل ځناور پیدا کولی چا څه ویلی شي چې داسې نه او په حال کې موجوده وخت کې بیا الله ته محتاج دی الله ستا د پرورش انتظام کړی دی ستا د تربیت سلسله جاری ساتلی ده نو په ماضي کې الله ته محتاج نو په حال کې الله ته محتاج نو مالک یوم الدین کې وایي چې مستقبل کې الله ته محتاج که مستقبل کې د قیامت پر ورځ د الله تعاون او امداد د سره وي د الله رحم شامل حال نشي نو ځکه چې ته جهنم ته به ورسېږي الله دې جهنم نه وساتي نو په دریو واړو حالاتو کې چې الله ته محتاج نو عقل دا تقاضا کوي چې بس د دغه ذات عبادت کوه عبادت د انتهایی تعظیم او محبت سره انتهایی عاجزی او تذلل نو بل څوک د دې لایق نشته نو ځکه انسان وایي ایاک نعبدو چې دا ټول کارونه راله ته پوره کې نو بس هم خاص تعالی عبادت کو حاجت روا ته نو د عبادت لایق ته و ایاک نستعین او چې د امداد ضرورت پیښ شي نو بل چا نه تا نه به غواړم خاص تعالی خاص تانه امداد غواړو عبادات قسمونه دي منځ یو عبادت دی زکات بل عبادت دی روژه دریم عبادت دی حج څلورم او تلاوت قرآن پنځه په هر حال باندې ذکر کول دا شپږم عبادت دی او حلال رزق ګټل دا اووم عبادت دی
او د ګاونډي او د ملګري حق ادا کول دا اتم نمبر عبادت دی او خلکو ته د نیک کار حکم کول او د بدۍ نه منع کول دا نهم نمبر عبادت شو او د پیغمبر علیه السلام د سنتو اتباع دا لسم نمبر عبادت شو نو په دې یو عبادت کې به د الله سره هیڅ څوک نشي کولی نه به د چا محبت د الله برابر وي نه به د چا نه یره د الله برابر وي نه به د چا نه امید د الله برابر وي او نه په چا باندې بروسه د الله برابر نه د چا طاعت او خدمت د الله برابر نه د چا نظر و نیاز او منښته د الله برابر او نه چاته د الله عمره عاجزي او تذلل ښکاره کول نو اخري درې آیاتونو کې د انسان د دعا او د درخواست مضمون دی الله ورته ښوولي دي چې بنده ما ته داسې ووایه چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا درخواست په دنیا کې یو افسر ته د کار پیښ شو او د چا په خولې دې ورته ووایي چې یاره زما دا فلانې کار دی افسر ته ویلي افسر وی ما ته درخواست ولیکه او هغه راته چلم وکړي چې ما ته داسې داسې ولیکه ته ما ته دا درخواست بیا دفتر ته راورسوه د دې خبرو څه مطلب دا افسر دله کار کوي ځکه په خپله یې راته چلو خو ما ته داسې درخواست ولیکه او چې نه منظور وي نو شل باندې یې ورته وکړي پوسټونه نشته بین لګېدلی دی چې دا یې راته وایي پوسټونه نشته او بین لګېدلی او خالي پوسټ او خالي ځای وګوره کوئی کار دل نه کوي او چې وایي ما ته داسې مضمون ولیکه په دې طریقه ما ته درخواست امید دې کار دې کېږي نو الله چې په صورت فاتحه کې بنده تا ته چلو خو چې بنده ما ته داسې درخواست وکړه اول وایي چې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین او بیا د هغې نه پس راته وایي چې اهدنا الصراط المستقیم دا چل چې درته الله وښو کار دې کېږي درخواست دې منظورېږي درخواست دې اولېږه او منظوري ورپسې په صورت بقره کې راله دا ټول قرآن ستا په درخواست باندې مشتمل دی تا چې څه غوښتل بنده همې دې قرآن کې در ولېږل اوس ته په دې باندې عمل کوه دنیا به دې مخي آخرت به دې مخي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين ټول حمد و ثنا او تعریفونه خاص الله پاک لره دي رب العالمین چې پالونکي او پرورش کوونکي د تمامو مخلوقاتو دی الرحمن الرحیم بے حد مهربان او نهایت رحم والا دی
مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی را عبادت کو او خاص قمستانا مدد غواړو ایاک نعبد خاص تعالی را عبادت کو و ایاک نستعین او خاص قمستانا مدد غواړو سوال دې ده چې دا دی چې دا امداد غوښتنې دا د عمل او د عبادت نه وړاندې پکار دی د عبادت نه مخکې امداد غوښتل پکار دی نو ایاک نستعین اول پکار دی او ایاک نعبد رستو پکار دی نو دې کې ترتیب الټا شو ایاک نعبد مخکې راغی دا ولی نو د دې سوال جواب دا دی چې استعانت یعنی د الله نه امداد غوښتل دا هم یو قسم عبادت دی دا د الله نه امداد غوښتل دام عبادت دی نو ایاک نعبدو کې اجمال لے او په ایاک نستعین گویا کې تفصیل شروع شو او اجمال مقدم وی په تفصیل باندې او دویمه وجه دا ده چې کله بنده په عبادت کې شروع کی نو د دغه عبادت د پوره کولو دپاره د الله د امداد ضرورت دی نو دا بنده د اتمام د عبادت دپاره د الله نه سوال کوي چې ایاک نستعین امداد درنه غواړم چې دا کوم عبادت مې شروع کړی دا خدای سر ته ورسوه او درېیمه وجه دا ده چې بنده کله ایاک نعبدو اقرار وکړو نو دې اقرار سره کله کله د دې بنده په دې دل و دماغ کې داسې د غرور او د نشې خیال راشي زم یو کس داسې یم زم عبادت کومه نو دا لویو تکبر چې پکې راځي نو د دې خطرې نه بچ کېدو دپاره دی وایي د ایاک نعبدو نه رستو چې ایاک نستعین خدای امداد تا نه غواړم دې بنده سره خطره پیښه شوله نو د دغې خطرې نه بچ کېدو دپاره دی وایي چې یا الله زما عبادت کول زما کمال نه دی بلکې ځکه عبادت کوم نو دا ستا په امداد سره کوم که ستا تعاون او امداد ورسره شامل حال نشي نو زه څه شی یم چې زه به ستا عبادت وکړم نو دا مرتبه د عبادت ستا په مدد سره ده ستا د امداد د برکته زه عبادت کوم او په ایاک نستعین او رستو عبارت سره بنده د خپل حاجت سوال پیش کوي او د طلب د حاجت نه وړاندې څه وسیله او څه ذریعه پیش کول پکار دي لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة أقرب إلى الإجابة د حاجت طلب کولو نه مخکې وسیله مخکې کول وی دا د قبلېدو دپاره ډېر قریبه ده نو په ایاک نعبدو اقرار سره بنده وسیله پیش کوي د حاجت غوښتلو نه وړاندې وسیله مخکې کي دا ایاک نعبدو و ایاک نستعین طرز اختیارولو کې د مخکې
آیاتونو سره برابروالی او مناسبت هم راځي. مخکې رب العالمین مالک یوم الدین دغه آیات راغلی، نو دلته هم ایاک نستعین د ایاک نعبدو او رستو ذکر کولو سره عبادت په طرز کې یووالی راځي. ایاک نستعین کې د دې خبرې ذکر نه دی شوی چې په کوم څیز کې استعانت غواړم، نو په دې نه ذکر کولو کې عموم ته اشاره ده چې خدای په هر کار کې به تا نه امداد غواړم. په یو کار کې زه مستقل نه یم، په یو وخت کې زه مستقل نه یم، زما هر کار هر وخت هر حال کې زه به ستا نه امداد غواړم. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا من ته هدایت وکا. دې کې سوال دا دی چې د هدایت دپاره دا سوال من کوو. الله تعلیم را کړی چې تاسو ووایه چې اهدنا الصراط المستقیم. نو عام انسانان عام مؤمنان دا سوال کوي، هر بنده چې مونځ کوي نو اهدنا الصراط المستقیم پکې وایي. نو من خو عام خلق یو، من به وایو چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای موږ ته نیغه لار وښیه. خو دا سوال خو اولیاء کرام هم کوي چې اهدنا الصراط المستقیم، او په خپله پیغمبر علیه السلام هم کوي اهدنا الصراط المستقیم. زمونږ د پیغمبر علیه السلام نه زیات هدایت یافته خو بل څوک نشته. پیغمبران خو د هدایت سرچشمې دي، او دوی ته خو هدایت مخکې نه حاصل دی. نو بیا دا سوال چې ما ته هدایت ته نو هدایت خو ورته مخکې کړی دی. پیغمبر څه دپاره وایي چې اهدنا الصراط المستقیم؟ هدایت خو هغه سره دی او ټولې دنیا ته هغه هدایت ورکوي. که هدایت دپاره خدای را لېږلی دی. نو د دې سوال جواب نه مخکې دا خبره زده کړه چې د هدایت مختلفې درجې دي. هغه درجې معلومې کړه. امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه لیکي دا هدایت مطلب هغه بیانوي، نو د هغې خلاصه دا ده وی هدایت یو شخص ته منزل مقصود طرف ته د مهربانۍ سره سره رهنمایي کولو ته هدایت وی. یو بنده ته منزل مقصود طرف ته مهربانۍ سره رهنمایي کولو ته هدایت ویلی شي. یو بنده رهنمایي کول منزل مقصود طرف ته. بیا د دې مختلفې درجې دي. یو درجه د هدایت عامه ده چې هغه ټول مخلوق ته ورغلې ده، چې په هغې کې کاڼي بوټي ونې غنې حیوانات دا ټول شامل دي، ټولو ته هدایت شوی دی. الله پاک فرمایي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه. الله هر شی پیدا کړی دی بیا ورته هدایت کړی دی. نو دې کې دا کاڼي بوټي هم راغلل، دوی ته هم هدایت شوی دی. نو د هدایت ادنا درجه دقه لومبنۍ ده چې تمام مخلوق ته الله هدایت کړی دی. سورة اعلی کې الله فرمایي سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الاعلى، د خپل لوی رب پاکی بیان کا. الذي خلق فسوى، هغه ذات چې مخلوقات پیدا کړل بیا برابر کړل. نو والذي قدر فهدى، څیزونه په اندازه کړل او لارې ورته وښوده. نو دې ځای کې ټول مخلوق ته هدایت یې کړی دی. نو د دې هدایت نتیجه دا ده چې د کائناتو تمام قسمونه
خپل ډیوټي په ښه طریقه باندې ادا کوي. هر یو شی د الله حمد و ثنا وي دا په دغه عام هدایت باندې. دا یو درجه. د هدایت دویمه درجه دا ده چې هغه ذوي العقولو ته انسان او پیري ته حاصله ده. او دا قسم هدایت د آسماني کتابونو او پیغمبرانو په ذریعه باندې هر انسان ته رسېدلې ده. نو چې څوک یې قبوله کړي دا درجه د هدایت قبوله کړي نو هغه ته مؤمن او مسلم وایي، او چې څوک یې رد کړي هغې ته کافر وایي. او دریمه درجه د هدایت د دې نه زیاته او خاصه ده چې هغه صرف مؤمنانو متقیانو له الله ورکړې ده. او دا هدایت هم د الله د طرف نه بغیر د واسطې انسان ته ورکېږي. او دې درجې د هدایت ته توفیق وایي. توفیق یعنی داسې اسباب او حالات پیدا کول چې د قرآني هدایاتو قبلول او په هغې باندې عمل کول اسان شي او خلاف ورزي ورته ګران او بده ښکاره شي. نو د دې درېمې درجې وسعت او فراخي غیر محدود ده، بے انتها جو وسیع میدان دی. او دا اخیری درجه د انسان د ترقی میدان دی. نو د اعمال صالحه سره سره دې درجې د هدایت کې زیاتی کیږي، دې درجه کې زیاتی کیږي. نو پیغمبر ته خو هدایت حاصل دی، هغه وایي اهدنا الصراط المستقیم. خدای د هدایت دا کومه مرتبه چې د ما نه راکړې ده نو دې کې نور هم ترقي راکړه. هدایت دې راته کړی دی، دا تمام نیکان بندیان دوی ته الله هدایت کړی دی، خو دوی په دې درجه کې نوره ترقي غواړي چې خدای هدایت راته نور هم را نور هم را نور هم را. او د دې هدایت د درجې نه هیڅ یو انسان مستغنی او بے پروا نه دی، دې کې مزید ترقي ملاوي. اهدنا الصراط المستقیم. خدای موږ ته نیغه لار وښیه. د هندوستان عالمان چې ترجمه کوي ناغوی وی همی سیدی راه چلا په دې نیغه لار روان اوساته. هسې نه د دې پاټلۍ نه چې ته کوز نه شو بله لخته لاړ نه شو. همی سیدی راه چلا په دې نیغه لار خو دې راته ښولې ده، خو دې نیغې لارې نه م کوزومه په دې برابر جاري وساته. او بعض علما وایي اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا على صراط المستقيم. پدې نیغه لار باندې ثابت قدم اوساته. ثبتنا خدای موږ صراط مستقیم باندې ثابت او دائم لرا. وی د دې مثال داسې دی لکه یو سړی ولاړ دی نو بل ورته وایي ودرېږه زه راځم، یعنې ته خو ولاړ یې خو په دې ولاړه باندې دوام وکړه. ودرېږه زه راځم، د دې خو مخکې نه ولاړ دی نو ولاړ ته ودرېدو حکم. عرب وایي قم حتى اعود الیک. ودرېږه تر څو کومې پورې؟ تر څو چې زه درته راشم. ودرېږه زه راځم. د دې مطلب په عربۍ کې ده دم على ما انت علیه. دا ته چې په کوم حال نو په دې دوام ولره. اهدنا الصراط المستقیم خدای من ته د هدایت کړي دي خو په لار د هدایت راله دوام راکا. او د هدایت یو معنا دا چې په مهربانۍ سره رهنمایي کول. الهدایت دلالة باللطف
لار ښودل دي خو په لطف او په مهربانۍ. ولذلك تستعمل في الخير، د دې وجې نه لفظ د هدایت دا د خیر په ځای کې استعمالیږي. صراط مستقیم څه ته وایي؟ صراط المستقيم هو الطريق الواضح لا اعوجاج فيه. صراط مستقیم هغه واضح لارې ته ویلی شي چې په هغې کې کوږوالی نه وي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د صراط مستقیم معنی داسې کوي: هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. صراط مستقیم څه شی دی؟ هو حبل الله المتين، دا الله مضبوطه رسی ده. قرآن دا الله رسی ده، مضبوطه ده. وهو الذکر الحکیم، دا محکم ذکر دی. وهو الصراط المستقیم، هم دقه نیغه لاره ده. دا معنا تفسیر ابن کثیر کړی ده. او بعضی وی مراد د دین اسلام دی. فهو دین الله الذي لا اعوجاج فيه. صراط مستقیم څه شی دی؟ دا د الله دین دی چې کوږوالی پکې نشته، دین اسلام. مجاهد رحمت الله علیه وی مراد د دین حق دی. ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرمائی وی هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحباه من بعده. صراط مستقیم څه شی دی؟ فخپل پیغمبر علیہ السلام او د هغې نه رستو ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما وی دا صراط مستقیم دی. نو د ټولو اقوالو کې څه تعارض او منافات نشته، بلکې دا ټول په صراط مستقیم کې داخل دي. د یو بل مؤید او تصدیق کوونکي دي. ځکه د پیغمبر علیه السلام اتباع، د ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما اقتداء، دا د حق اتباع ده. تفسیر ابن کثیر فرمای وکل هذه الاقوال صحیحة، دا ټول اقوال په خپل ځای صحیح دي. وهي متلازمة، یو بل سره لازم دي. فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق. ویچا چې د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړه، ورپسې د پیغمبر علیه السلام د دوو یارانو تابعداري وکړله، د حق تابعداري وکړله، فقد اتبع الاسلام، د تابعداري د اسلام وکړله. ومن اتبع الاسلام فقد اتبع القرآن، چې د اسلام تابعداري وکړه، د قرآن تابعداري وکړه. وهو کتاب الله حوله المتین وصراط المستقیم، دا د الله کتاب دی، مضبوطه رسی ده، دقه صراط مستقیم دی. فكلها صحیحة مصدق بعضها بعضا، دا ټول اقوال صحیح دي، بعض د بعض تصدیق کوي. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ د صراط مستقیم په باره کې فرمایي وی صراط مستقیم هغه نیغه لار ده چې په هغې کې 5 صفتونه دي. یو دا چې دا لار مستقیمه نیغه ده، سیده لار ده. دویم دا مقصد ته رسېدو والا ده. او دریم صفت یې دا دی چې د ټولو نه زیاته قریبه او نږدې ده. خو څلورم صفت یې دا دی چې دا لار ګورې پراخه ده، تنګه لار نه ده چې پکې برق برق اونخلی. د دین لاره ډېره پراخه ده، صراط مستقیم. او پنځم دا چې مقصد منزل مقصود ته رسېدو دپاره د دې نه علاوه بله لار نشته، دقې ته صراط مستقیم وایي. نو دلته چې د صراط مستقیم په تعیین کې کوم اقوال ذکر شو، دا صفات پکې موجود دي، دې نه علاوه بله لار نشته.
ان الدین عند الله الاسلام. دین مقبول دا الله په نسبت باندې دا اسلام دی، دغه ښکلې لار ده. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. د دین اسلام نه غیر بل لار که چا وغوښته، د دې صراط مستقیم نه غیر که بل لار چا وغوښته، فلن يقبل منه، خدای به یې چرم قبول نه کړي، بالکل به قبول نه شي. اوس دې لارې سره ګمراهانو او شیطانانو مختلفې نورې لارې هم جوړې کړي دي. وایي د دغې لارو نه د خدای ټول مسلمانانو ساتي. فإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. اهدنا الصراط المستقيم، خدای استقامت را که په دې نیغه لاره، په دې ثابت قدم اوساته. نو دا استقامت دا توسط او اعتدال ته وایي، میانه روی ته وایي، چې نه پکې کمي وي او نه پکې زیاتي وي. د یهودیانو غوندې نه وي چې عیسی علیه السلام ته سپک نسبتونه کړي دي. د عیسایانو غوندې نه وي چې عیسی علیه السلام یې خدای ته رسولی دی، د خدای درجې ته رسولی دی. نه به پکې کمي وي او نه به پکې زیاتي وي. صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغې خلکو انعمت علیهم چې تا په هغوی انعام کړی دی، خپل فضل او احسان دې پې کړی دی. اوس په کومو خلکو باندې انعام او احسان شوی دی، د هغې بیان سورة نساء کې الله فرمایي ومن یطع الله والرسول، هغه څوک چې تابعداري د الله وکړه د الله د رسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هغه څوک چې حکم ومني د الله او د هغه د رسول، نو دوی د هغې کسانو سره دي چې په چا الله انعام کړی دی. فأولئك مع الذين انعم الله عليهم، چې الله په انعام کړی دی. اوس الله انعام په چا کړی دی؟ منعم عليهم من النبيين، النبيان دي، والصديقين والشهداء والصالحين، هغه صدیقین شهدا صالحین دي. څلور ډلې الله ذکر کړلې. اول د خدای خاص بندگان پیغمبران. نبی هغه چاته وایي چې هغه د الله د طرف نه وحی راغلی وي، او صدیق هغه چاته وایي چې په پیغمبرانو نازل شوي پیغامات او احکامات د زړه د اخلاص مني او د هغوی په صداقت باندې ګواهي ورکوي، بغیر د دلیل نه تصدیق کوي. او شهدا د شهید جمع. شهید هغه چاته وایي چې د پیغمبرانو په حکم باندې د خپل ځان د خپل سر قرباني ورکوي. والصالحین، او صالحین د صالح جمع، نیکبخته هغه خلک چې د هغوی مزاج داسې جوړ دی چې هره نیکي به دا د ده مزاج او طبیعت دی، د خرابو خبرو نه ځان بچ ساتي. مطلب دا دی چې دا څلور واړه قسمه خلک چې کوم دی آیات کې ذکر شو، د امت د باقي افرادو نه افضل او بهتر دي. د دې نه علاوه چې کوم مسلمانان دي او په درجه کې د دوی برابر نه دي او د الله او د الله د رسول تابعدارۍ کې مشغول دي، هغوی به هم د دغه څلورو واړو ډلو په شمېر کې حسابېږي، په دغه څلورو ډلو کې به شمېرلی شي. اوس د داسې بزرګانو ملګرتیا دا د لویې مرتبې خبره ده. دې ته به ابدي نعمتونه میلاویږي. نو په اهدنا الصراط المستقیم خدای موږ ته نیغه لاره وښیه. اوس د نیغې لارې لپاره دی ونه وي چې خدایه ما ته د قرآن لاره وښیه، صراط القرآن. دی ونه وي چې صراط الرسول د پیغمبر لار راته وښیه. دا هم یو وضاحت و چې د قرآن لار راته وښیه، د پیغمبر لار راته وښیه.
نو الله تعین وکړو قرآن او رسول یاد نه کړو صراط الذین انعمت علیهم بندگان یې ورته وښول نو صراط مستقیم معلومولو دپاره د قرآن او د پیغمبر علیه السلام د اتباع سره سره د خدای د خاص بندیانو اتباع هم ضروري ده کم خلک چې د قرآن او د رسول په لار روان دي هغوی سره یو ځای شه یوازې کتاب د انساني تربیت دپاره کافي نه دی یوازې کتاب د انساني تربیت دپاره کافي نه دی کنی پیغمبر خدای څه رالیږي بس قرآن بس پیغمبر یې ولې رالیږه نو یوازې قرآن کافي نه ورسره استاد پکار دی پیغمبر علیه السلام خدای راولیږي او یوازې پیغمبر هم کافي نه ځکه چې پیغمبر خو تر قیامته دنیا کې نه پاتې کېږي نو خدای قرآن او پیغمبر ذکر نه کړل او داسې یو جماعت یې ذکر کړ چې هغه به تر قیامته وي صدیقین شهدا صالحین وحسن اولئک رفیقا دا ډېر ښکلي ملګري دي پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مخکینی امتونه د هغوی په شان دا امت به ډلې ډلې کېږي یهودیان 1 اویا ډلې عیسایان 2 اویا ډلې مسلمانان به 3 اویا ډلې شي او په دې کې صرف یو ډله به نجات مومي دا نور به دوزخیان صحابه کرام تپوس کوي یو ډله څوک ده چې په حق باندې دي وی ما انا علیه و اصحابي دا هغه خلک دي چې په کومه لار زه یم او زما صحابه کرام په کومه لار باندې بیا پیغمبر علیه السلام خلق وښول قرآن او حدیث نه ما انا علیه و اصحابي نو د انسان د تربیت لپاره صرف کتاب او روایات بیانول نه کافي کېږي بلکې ماهرین انسانان ورله پکار دي رجال الله د ټیلر ماسور جوړېدو لپاره کتاب نه کافي کېږي چې کورس بس کتابونه ځان له کورس واخله او کور ناسیا کورس وګوره ول ټیلر به درنه جوړ ټیلر ماسور چې جوړېږي نو ټیلر ماسور سره به شاګردي کوي انجینیر او ډاکټر که جوړېږي نو انجینیر او ډاکټر سره به شاګردي کوي یوازې د هغوی په کتابونو کار نه کېږي اګریکلچر او زراعت کې که مهارت غواړې نو کور په ناسته نه کېږي چې کتابونه وګوره هغوی سره به ناسته پاسته کوي نو که رجال الله سره د ځان یو ځای که د الله ښکلې بندیان د هغوی سره د ځان یو ځای که نو څه به دنه جوړ شي او بغیر د رجال الله نه جوړېږي نه ځکه الله فرمایي فادخلي فی عبادي اول ګورې زما بندیانو کې داخل شه زما نیکان بزرګان بندیان وګوره چې د هغوی ژوند د قرآن او د حدیث موافقي فادخلي فی عبادي اول زما دغه ښکلې بندیانو کې شامل شه وادخلي جنتي رستو به جنت ته ځې جنت ته تلو دپاره صراط مستقیم رجال الله وګوره دې دې نه دام معلومیږي چې د چا تقلید بشي چا پسې به روانېږي هدایت موندلو دپاره چا پسې به روانېږي د صراط مستقیم تعین تا ته الله وکړه چې الذین انعمت علیهم من النبیین والصدیقین دا تقلید څه شی دی دا تقلید حقیقت داری چې پیروي او تابعداري د قرآن او د سنت مقصود وي خو د قرآن او د سنت د تشریح او مراد معلومولو دپاره په حیثیت د شارح د قانون د سلف صالحینو امامانو بزرګانو په تشریحاتو او وضاحتونو باندې اعتماد وکړي شي په چا به اعتماد کې خو چې دا په چا اعتماد کوي نو دا ګورې شارح وي تشریح کوونکی وي شارع نه چې دی ګورې خپل قانون جوړوي شارع نه شارح دغه وجه ده چې د قرآن او سنت په قطعي واضح احکامو کې د یو امام تقلید هم ضروري نه دی کوم احکام
چې واضح دي قطعي دي هغې کې یو امام پسې مه ده براه راست الله او د الله رسول پسې لاړ شه اطاعت د الله او د رسول په کار دی او په کوم ځای کې چې په قرآن او سنت کې اجمال وي تفصیل پکې نه وي یا څه ابهام پټوالی وي یا دوه آیاتونه دوه احادیث یو بل سره تعارض پکې راشي نو په دغه ځای کې خپل تعبیر او تشریح باندې اعتماد مه کوه د ځان نه مخکې بزرګان وګوره په هغوی اعتماد وکړه نو دا څلور امامان دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا څلور بزرګان دا زمونږ د قرآن او د حدیث استادان دي دې ته موږ پیغمبران نه وایو د صراط مستقیم کې موږ دغه څلورو امامانو پسې ټوله دنیا روانه ده دې ته تقلید شخصي وایي نو تقلید شخصي ناروا نه دی د قرآن او د حدیث نه معلوم دی یوسف علیه السلام چې مصر ته لاړه نو مصر کې هغه تقریر کړی دی واتبعت ملت آبائی ما د خپلو باباګانو تابعداري کړې ده ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام هغې عقیده تقلید شخصي دی ما د خپلو باباګانو تقلید کړی دی چې د چا باباګان په نیغه لار وي او په رڼا کې تللي وي نو د هغوی تقلید پې لازم دی او که د چا باباګان په تیارې والا پسې مه ګرځه نو دا څلور امامان دا په رڼا کې دي او دوی ته خدای علم او پوهه ورکړې وه مهارت یې ورکړی و نو دوی د قرآن او د حدیث تشریح منځه کړې ده فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون خدای وایي که نه پوهېږې نو اهل ذکر عالمانو نه تپوس وکړه دا څلور عالمان دي د دنیا لوی لوی خلک ورپسې روان دي څلور امامان اوس هغومره مهارت هغومره پوهه هغومره تقوا د موجوده وخت کې نشته نو ځکه بیا علماو اتفاق کړی دی چې د څلورو امامانو نه وروسته بیا نور امامان دې نه جوړېږي پنځم امام دې څوک نه جوړېږي بس څلور امامان کافي دي د ټولې دنیا څلور امامان کافي او پنځم امام بیا پاتې دی دا غشتو قابل نه دی دا صحابه کرامو په دور کې هم تقلید شخصي استعمال شوی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين